بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإلهكم إله واحد فله أسلموا صدق الله العظيم. ننا عقائدو کې اسلام ستویل کېږي. د اسلام لغوي اصطلاحي معنی او مسلمان چاته ویل کېږي او د اسلام کلمه او د اسلام د کلمې حقوق. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم لیکي چې د اسلام خپل معنا هغه حواله کول، سپردگی او اصطلاح کې چې سړی په ظاهر او باطن سره زړه خپل ځان هغه اسلام الله تعالی احکاماتو ته حواله کی او د الله تعالی د احکاماتو اتباع شروع کی زړه. مفتی صاحب لیکي چې الله تعالی څومره پیغمبران او کوم دین راوړی هغه ته به اسلام ځکه ویو چې پاغي کې به بندا د خپل خواهشاتو نه بوته او ځان به الله رب العالمین ته حواله کړ او د الله تعالی مکمل بندگی به اختیاروله، مکمل اطاعت به اختیارو. خپل الله تعالی فرمای ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. دا هغه سړی نه بهتر دین د چا کې دی شي چې هغه خپل ځان الله تعالی ته حواله کی او هغه په دې کې مخلص وي، اخلاص سره داسې کوي. مفتی صاحب تشریح کې لیکي وی چې د هغه سړی نه بهتر او خدین د چا کې دی شي چې هغه خپل ځان کامل او مکمل طور باندې الله ته حواله کی ځان او د خپل ټول وجود سره د الله تعالی هدایت او تعلیمات هغه طرف ته یکسو شي، حنیف شي او په هغه باندې عمل شروع کی. داغه نه بهتر دین د چا کې دی شي. مسلمان ویل کېږي هغه چاته چې هغه مسلسل د الله منی. حضرت مفتی سے فرمایلیو چې اسلام انتهایی مختصر دی او آسان دی او یو جمله کې راځي هغه دا چې د وخت وظیفه پیژندل او په هغه باندې عمل کول، د خپل خواهشاتو نه وتل او د وخت وظیفه او حکم پیژندل په هغه عمل کول. دا سوچ کول چې په دې وخت کې د الله تر طرف نه کم حکم ماته متوجه دي. کله منځ وخت وي نو بیا اقیم الصلاه دا وظیفه متوجه ده، په هغه باندې عمل کول. دا غره چې کم د وخت کومه وظیفه وي هغه سړی ته متوجي په هغه باندې عمل وکړي او خپل خواهشات هغه پرېږدي. نو مسلمان ویل کېږي مسلسل د الله تعالی منون کیتا، همیشه د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوون کیتا. بل ځکه الله فرمای فإلهکم اله واحد فله اسلموا. تاسو معبود، تاسو چې چا بندگی کوي هغه یو ذات دی، لہذا خپل ځان کامل او مکمل طور دغه ته حواله کې، دغه احکاماتو ته حواله کوي. د کومې کلمې په ذریعہ سره چې انسان اسلام ته داخليږي او اسلامی احکام په هغه باندې لازمیږي هغه کلمې ته کلمه د توحید ویل کېږي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دوه جزونه دي د دې کلمې. دا کلمه د اسلام دروازه ده او دا کلمه د جنت کنجي ده. دا انتهایی قیمتي کلمه ده او د دې کلمې شپږ حقونه دي. اول حق او حقوق مفتی سے فرمایلی چې دا د حق جمع ده. شپږ حقوق دي. نو حقوق د حق جمع ده او حق ویل کېږي هغه سیسته چې یا به هغه زمینه به فارغوي عمل به کوي او ادا کوي به، او یا به چې د چا متعلق وي داغه نه به معافي غواړي، معاف کوي به. حقوق الله دي، دا الله نه باغه معاف کوي یا به ادا کوي. حقوق العباد دي، نو بندگان او حقوق به ادا کوي او یا به دغه نه معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي. نو حق، فرض، واجب دا او لازم دا په یو معنی کې استعماليږي. هغه شی چې هغه زمينه ال فارغيږي چې یا ادا کی یا معاف کی او کني په دریمه صورت داوی چې د الله تعالی عذاب هغه سره بسړی کړ کیږي. نو د کلمې شپږ حقونه دي. اول حق د کلمې درست تلفظ، الفاظ صحیح طریقې سره ادا کول. لا اله الا الله محمد رسول الله.
خلق د ضرورت مطابق نوري جبې زده کوي. یو سړی د انګريزانو ملک ته ځي نو هغه دلته ټیویشن ونیسي لینګ زده کی د عام 24 غنټو مطابق چې کوم الفاظ ضروری وي هغه زده کی. عربو ته چې هغه عربی څنګه زده کی. نو د کلمې الفاظ دا جنت ته داخلي دوه لپاره د الله تعالی رضا ته رسیدلو لپاره د آخرت نعمتونو د هغه د حصول لپاره د کلمې درست تلفظ هم صحیح دی. سین کې موږ یو غونډیو سندیو هغه به زموږ اجري ته ډیر راته هغه د ما یو راځوي مایله کته د سکارو کا پښتو زده کار وخت را منډه وای پښتو زده کا ضرورت ده. هغه وی چې زما دماغ خراب نه چې تاسو جبه زده کومه وي تاسو جبه خو پرې تاسو نمونه نه زده کومه ایمنګ نمونه کې اخیره کې لفظ الله لګیدل ټول سره. نو هغه وی چې ستاسو ولې زده کما مشروع مې رحمت الله هغه نو په زده هغه موږ نو څو کله مخ کې تلو وی چې داغه نو راځي خو ماته داغه زده کولو ضرورت هم نه زراشه موجوده بس आवाज وکما چی الله بس هر کسره منډي وي هغه چې غزي یاد کړم او جزوم چې رحمت الله په کور کې رحمت الله نشته بیا بل نه راوځي کنه چې زه عبد الله په کور کې دی نه بیا بل نه راوځي نو ما دماغ خراب نه دي تاسو نمونه زده کوم چې کم شي ما ته فائدہ راکړي هغه مې زده کړی دغه الله وایم بس کاغذ یا الله وی کاغذ عبد الله وی کاغذ رحمت الله یو برامنډ کوي به چې کله دروازه کې راخاره شي زه ته وایم او براوړه چای راوړه روټي راوړه دا مې ځکړي بس دغه ضروری دي. نو بهرحال دنیا کې د وخت راولو لپاره خلک ضروری الفاظ د کوي چې کوم ضروری وي. د آخرت په اعتبار سره د کلمې الفاظ صحیح طریقې سره ادا کول دا ضروری دي. نو اول حق ادا دي. دویم حق د کلمې معنی زده کول. معنی په خپل جبو کې پښتو کې معنی سره چې الله تعالی نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دریم حق د کلمې مفهوم د کلمې مقصد او مطلب زده کول. اوس کلمې الفاظ دا شو معنی زده شو اوس مطلب یې څه دی الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. د دې مقصد او مطلب څه شو؟ حضرت مفتی صاحب لیکلي چې مقصد او مطلب دا دی چې د الله بندگی وکوي چې د الله نه علاوه بل څه د بندګۍ لایق نشته داغه بندگی وکوي. اوس داغه بندگی دې څه شي بندگی څه ته ویل کیږي؟ نو داغه بندگی داغه په جمله احکامات ټول احکامات باندې عمل کول دي. د الله احکامات څه شي دي؟ د الله احکامات په قران پاک کې موجود دي او داغه اوس احکامات قران کې موجود دي خو داغه احکامات باندې پویدل او پاغي باندې عمل کول خو الله فرمایلی دي. اوس هغه په کوم انداز سره ته پاغي باندې عمل کوي هغه د پر دویم جز د محمد رسول الله دی. الله تعالی احکامات هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث قول او داغه فعل عمل داغه پرنای کې پاغي باندې عمل کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درش کاله ژوند دا د قران پاک چې څومره احکامات دي پاغه باندې عمل کول هغه د درش کاله ژوند کې موجود دي. نو د الله بندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کول دا د کلمې دریم حق دی. څلورم حق د کلمې مطابق ژوند تیرول دي او دا د کلمې ټول نه اهم حق دی. ځکه دینه مخکې خو صرف زبانی جمع خرج شو الفاظ سیدا کا معنی زده کا په خپل ژبه کې مقصد یې څه دی اغاز دا کا چې د الله بندگی وکړو او د پیغمبر سم سنت مطابق. وسلورم حق 24 غنټه هغه د دغه شریعت مطابق تیرول د اسلام مطابق تیرول د الله احکامات په 24 غنټو کې چې سړی ته متوجي کیږي هغه باندې عمل کول. نو عملاً هغه شانت کول. نو مفتی صاحب لیکي چې د کلمې دا حق دا د کلمې اهم پهلو ده او اهم فریضه او اهم حق دی او د الله تعالی ځکه چې د الله بندگی وکاو او د الله بندگی به شان از دکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د پیغمبر اسلام اتباع وکاو. هغه بارک الله تعالی قران کې فرمای
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے ایمان والا تاسو د الله اطاعت او د رسول اطاعت وکئ بل ځکه فرمای وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله منګه چې کم رسول را لګل صرف دې د پاره را لګل چې د الله تعالی د حکم مطابق دغه اطاعت وشي او یو ځکه الله تعالی فرمای من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د الله اطاعت وکاغه چا چې د رسول اطاعت وکاغه د الله تعالی اطاعت وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به تاسو کې او کس تر هغه پوری مؤمن نشي جوړې دي تر سو پوری چې داغه نفسانی خواهشات داغه هدایت او تعلیم مطابق نشي چې کوم ما د الله تعالی د طرف نه راوړې دي بهرحال دا د کلمې څلورم حق پنځم حق او شپږم حق غو تفصیلی دي ابا ان شاء الله سبا شي پنځم حق د دې کلمې خلاف څومره کلمې داغه نه بیزاره کېدل نفرت په ځل کې راوصله په جبه باندې اظهار کول او شپږم حق چې کوم دی داغه د کلمه اسلام د سربلندۍ د لپاره کوشش کول جدوجہد کول تر دې پوري کاغې د لپاره د مال او د ویني تویولو ضرورت راشي بیا داغه نه هم مخ نه اړول الله دې موږ تاسو ایمان نصیب کړي